معزز کتونکو مسنون طریقه د نوکانو د کټ کولو څنګه ده ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی موږ او تاسو ټولو ته یو نمونه یو اسوه حسنه را لګلې ده مطلب دا موږ به هغه فالو کوو دا هغه په نقش قدم باندې بزو نو زمونږ د روزمره د ضرورتو مطابق یو دا هم دی چې موږ د نوکان به کټ کوو دا د سنتو مطابق څنګه کټ کول پکار دي موږ ډیر ملګری اکثر تاسو کی چې دا مسنون طریقه څنګه د نوکان کټ کول سو کوئی چې مثال د خي طرف د مټه ګوتې نه شروع کو داسې لاړ شو داسې ورپسې ور شو داسې د مټه ګوتې پورې آیا دا څنګه مسنون طریقه ده نو ګوري کوم چې کتابي او مسنون طریقه هغه تاسو سره شیر کوم نو تاسو نور سره هم شیر کی نو کې دي شي یو کس په دې سنت باندې عمل وکړي نو الله تعالی ولا اجر ورکړي برسم د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته تاسو به موریدلوي چې په اخره زمانه کې په یو سنت باندې عمل کول خو مضبوط ای سره دا د سیدل کې د سلو شهیدانو د اجر برابر نو یقینا په دې زمانه کې پرفتن زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت تلاش کول او په غي باندې عمل کول دا ډېر بهترین یو کار دی نو ما هم دا وغوښتل چې تاسو سره د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقه د نوکانو د کټ کولو دا تاسو سره شیر کوم اولنی د خپو د او د لاسونو مطلب دا د لاسونو نوکان مسنګ کټ کې او بیا د خپو نوکان نو د لاسونو نوکان د محترمو خلاص چې کمی خلاص د اغه د دې مسواکی شهادت ګوته چې ورته کوم وایو د دینه به شروع کی د دینه تاسو بلار شي اول بدا کټ کې دویم بدا دریم دا سلورم دا به پنځم دا شپږم داسې اوم داسې اتم داسې نهم داسې دا بم کټ کې په اخره کې به د مټي ګوتې ته لسم تراشي معنی دا چې د خلاص د دې ګوتې نه شروع کی او په دې اخره کې به د مټه ګوتې ترازی دا د لاست نوکانو کټ کولو مسنون طریقه اوس د خپو د نوکانو مسنون طریقه څنګه ده د پاغي کې اسانه طریقه ده د خیخ په د کچې ګوتې نه به شروع کی معنی دا موږ سره د خپې مثال نو د دې د کچې ګوتې نه به شروع واچوي داسې به پیراشه راشي او د غسي هغه مټه ګوتې ته راورسي داسې د غسه چې کوم خپل دغه باغه کچې ګوتې تر ورسي معنی دا چې پاغي کې یو طرف نه شروع واچو خي طرف نه په غس طرف باندې ختم کا نو محترمو ګوري دا زمونږ د نبی له صلوات والسلام مسنون اعمال دي په دې باندې زمونږ او استادو په زندګۍ هغه خاص او خلا به کې راځي دا داس یو وړو کې عمل مګنی خپل هم شر کوي نور سره هم شر کوي کې دي چې چاته پته نیوي هغه داس د کې نو هغه ته چې څومره اجر ملاويږي تاسو سره شریک به پکې معزز کتونکو مسنون طریقه د نوکانو د کټ کولو څنګه ده ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی موږ او تاسو ټولو ته یو نمونه یو اسوه حسنه را لګلې ده مطلب دا موږ به هغه فالو کوو دا هغه په نقش قدم باندې بزو نو زمونږ د روزمره د ضرورتو مطابق یو دا هم دی چې موږ د نوکان به کټ کوو دا د سنتو مطابق څنګه کټ کول پکار دي موږ ډیر ملګری اکثر تاسو کی چې دا مسنون طریقه څنګه د نوکان کټ کول سو کوئی چې مثال د خي طرف د مټه ګوتې نه شروع کو داسې لاړ شو داسې ورپسې ور شو داسې د مټه ګوتې پورې آیا دا څنګه مسنون طریقه ده نو ګوري کوم چې کتابي او مسنون طریقه هغه تاسو سره شیر کوم نو تاسو نور سره هم شیر کی نو کې دي شي یو کس په دې سنت باندې عمل وکړي نو الله تعالی ولا اجر ورکړي برسم د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته تاسو به موریدلوي چې په اخره زمانه کې په یو سنت باندې عمل کول خو مضبوط ای سره د سیدل کې د سلو شهیدانو د اجر برابر نو یقینا په دې زمانه کې پرفتن زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت تلاش کول او په غي باندې عمل کول دا ډېر بهترین یو کار دی نو ما هم دا وغوښتل چې تاسو سره د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت طریقه د نوکانو د کټ کولو دا تاسو سره شیر کوم اولنی د خپو د او د لاسونو مطلب دا د لاسونو نوکان مسنګ کټ کې او بیا د خپو نوکان نو د لاسونو نوکان د محترمو خلاص چې کمی خلاص د اغه د دې مسواکی شهادت ګوته چې ورته کوم وایو د دینه به شروع کی د دینه تاسو بلار شي اول بدا کټ کې دویم بدا دریم دا سلورم دا به پنځم دا شپږم داسې اوم داسې اتم داسې نهم داسې دا بم کټ کې په اخره کې به د مټي ګوتې ته لسم تراشي معنی دا چې د خلاص د دې ګوتې نه شروع کی او په دې اخره کې به د مټه ګوتې ترازی دا د لاست نوکانو کټ کولو مسنون طریقه اوس د خپو د نوکانو مسنون طریقه څنګه ده د پاغي کې اسانه طریقه ده د خیخ په د کچې ګوتې نه به شروع کی معنی دا موږ سره د خپې مثال نو د دې د کچې ګوتې نه به شروع واچوي داسې به پیراشه راشي او د غسي هغه مټه ګوتې ته راورسي داسې د
غسه چې کوم خپې دغه باغ کچې ګوتې تر ورسي مانند چې پاغي کې به یو طرف نه شروع واچو خي طرف نو په ګس طرف باندې ختم کا نو محترمو ګوري دا زمونږ د نبی له صلوات والسلام مسنون عمل دی په دې باندې زمونږ او استادو په زندګۍ هغه خاص او خلا به کې راځي دا داس یو وړو کې عمل مګنی خپل هم شر کوي نور سره هم شر کوي کې دي چې چاته پته نیوي هغه داس د کې نو هغه ته چې څومره اجر ملاويږي تاسو سره شریک به پکې